وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. باب د بیان د مسح په موضوع باندې. د موضوع مسح دا د نس خلاف ده، ځکه نس کې غسل د رجلین راغلی، او د قیاس خلاف هم ده، ځکه رجلین د مغسولاتو نه دي. لیکن مسح د خفین مبارکه چې کوم حدیث راغلی هغه حد شهرت ته رسیدلی، او په داسې حدیث چې هغه مشهوري په هغې کتاب الله باندې زیادت جائز دی، او اکثر عالمان وایي چې د مسح علی الخفین احادیث تواتر ته رسیدلی، د اویاو صحابه‌ونا روایات دي، بلکې بعضی طرق سره اتیا روایات دی پکی، اتیا صحابہ کرام مسح علی الخفین. دیو جنا محقق ابن الحمام رحمه اللہ فتح القدیر کی وئی والاخبار فیہ مستفیزۃ، احادیث دا مسح بارک مستفیزۃ حد شہرت رسیدلی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے ما قلت بالمسح حتی جانی فیہ مثل ضوء النہار، ما دا مسح قول نکو تردے پوری چی ما تپکی دا ارز درانا پشان دنور پشان دلائل خکارش، حتی جانی فیہ مثل ضوء النہار. او د امام ابو حنیفه نه یو روایت دا ده اخاف الکفر علی من یرى المسح علی الخفین، هغه سړي باندې زه د کفر نه یریږم چې هغه مسح علی الخفین نه مني. ولې؟ لأن الآثار التي جاءت فيه يز التواتر، ځکه کوم حدیث چې مسح علی الخفین باره کې راغلي دي هغه حد تواتر ته رسیدلي دي. او امام ابو یوسف رحمہ اللہ وی خبر المسح یجوز نسخ الكتاب به لشهرتی، مسح علی الخفین احادیث داسی دی چې پاغی بارے کتاب نسخ جائز ده، ځکه شهرت ته رسیدلی دی، مشهور دی. الکه تاسو په پوه شئ. او علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری کی وی ولا ينكره الا المبتدع الضال، مسح علی الخفین نه انکار نه کوي مگر بدعتی الضال چې گمراهی. او حسن بصری وای ادرکت 70 من الصحابه كلهم يرى المسح على الخفین، او یا صحابه مې لیدلي دي چې ټول د مسح علی الخفین قائلو. دیو جنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا د اہل سنت والجماعت علامه ګرځولې ده. درې علامې ذکر کړي د اهل سنت والجماعت، وای نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح على الخفین. شیخین سره محبت کو چې ابو بکر او عمر دي، شیخین ته ورواله ورکو پنو، او د عثمان او علی چې ختنین دي د نبی علیہ السلام هغه سره محبت کو، او د مسح علی الخفین قائل یو. معتزله او خوارج د مسح علی الخفین نه منکرین دي. الکه تاسو به پوه شئ کې به پوه نشئ. د اودس آیت کریمه سورۃ المائده کې ده، او باغی کې راغلی دی ورجلکم الی الکعبین، پیتر گٹ کو پوری وئی ځای. نو باز خلکو دا ویلی دي چې د آیت د سورۃ مائده دا ناسخ ده د مسح د پاره، مسح
خفین منسوخه ده ځکه سورت مائده آخر ما نزلت آخری هغه سورت ته چې کوم نازل شوی لیکن دا خبره ټیک نه ده ولی ځکه حدیث به اسرا شي د مغیره ابن شعبه حدیث دا غزوه تبوک کې واقع شوی چې نبی علیہ السلام مسح علی الخفین کړی نو او غزوه تبوک د سورت مائده نه وروسته واقع شوی دی سورت مائده د غزوه تبوک نه مخکې وه دیم دا چې جریر حدیث براش جریر ابن عبدالله بجلی چې نبی علیہ السلام مسح علی الخفین کړی دا او جریر د سورت مائده د نزول نه وروسته مسلمان شوی ځکه د نبی علیہ السلام د وفات نه 50 ورځې مخکې جریر مسلمان شو یا شل ورځې واه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه غيره. وقال موسى بن عقبه اخبرني ابو النضر ان ابا سلمه اخبره ان سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. ګورئ عبدالله ابن عمر د سعد ابن ابي وقاص نه روایت کوي او سعد ابن وقاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی علیہ السلام مسح علی الخفین کړی دا دغه مختصره ذکر کړی دا پورا واقعا دا سره ځکه د طریقه دا ده چې هغه ذکر کوي چې کوم ځای کې باب سره ترجمه سره مناسبت سعد ابن ابي وقاص کوفه کې عبدالله ابن عمر هم کوفی تلاړه هغه اودس کاونو مسح علی الخفین وکړه عبدالله ابن عمر ته نو معلومه عبدالله ابن عمر ورته ویل تا خل رختی و نه انځلې هغه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسح علی الخفین کولا او چې کله وای مدینه ته لاړې بیا د پلار نه تاسو کده عمر نه چې هغه سوی چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نو پلار ته وی چې سعد ابن ابي وقاص او مسح علی الخفین کول او ما ته ویل چې پلار نه بده تاسو عمر رضی الله عنه ته ټیک دا کنه نبی علیہ السلام په مسح علی الخفین کول بیا ورته وی چې تا ته کله خبره سعد ابن ابي وقاص وکړه نو بل چا نه تاسو مکوا هغه زمونږ نه د نبی علیہ السلام په خبرو خبردار دی وان عبد الله ابن عمر سعد عمر عبد الله ابن عمر د عمر رضی الله عنه تاسو کان ذالک فقال غوته نعم او مسح علی الخفین شتا دا یو خبره شو بل ولتوی اذا حدثك شيئا سعد عن النبي سلام چې کله تا بیان کی او شی سعد د نبی علیہ السلام نه فلا تسال عنه غیره د دې شی بارک ته بل چانه تاسو مکوا وقال موسى ابن عقبه اخبرني ابو النصر عن ابا سلمة اخبره ان سعدن اسم د ان ده او خبر حذف لکه تاسو په پوښي تقدیر د څه ده ان سعدن حدث ابا سلمة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح علی الخفین فقال عمر لعبد الله نحوه نو دې سره د واقع سند کې فرق ده چلتا ابو نظر نا عمر روایت کړو او دلته د ابو نظر نا موسی ابن عقبه روایت تاسو په خبره پوښی کې په پوینس او التا ابو نظر د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نا تاسو کړو د عبد الله ابن عمر په واسطه او دلته ابو سلمہ د سعد ابن ابي وقاص نه ډایرک روایت کوي واه وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحقاني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن ابي بن جبير عن عروه بن المغيرة عن ابي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فتبعه المغيرة فاذا بدابة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضا ومسح على دا مغیره ابن شعبه روایت ده
چنو خرج لحاجته رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجت ته ووت دا غزوه تبوک واقعا ده فتبعه المغیره ورپسې شاته ویوړه بې عداوتن لوخه فیها ماون فصب علی دا لوخه پزان وانو حین فرغ من حاجته چې کله د حاجت نه فارغ شه فتوزع ومسح علی الخفین مسح په موضوع کړه هلا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الكفين وتابعه حرب وابان عن يحيى. جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری د پلان نه روایت کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل چې مسح علی الخفین به کوله وتابعه حرب وابان عن یحیی. دلته خو په دې مخکې روایت کې شیبان روایت کو دا یحیی نه خو شیبان پکې متفرد نه دی بلکې حرب و ابان متابع دي د عن یحیی هغه متابع شنو روایت مضبوط و وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن اميه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو رضي الله عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن عمرو ابن امیہ د خپل پلار عمرو ابن امیہ نه روایت کوي چې وای ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل یمسح علی امامتی و خفی په پټکی باندې او په موضوع به مسح کوله. دلته د پټکی مسح هم ثابت شو چې په پټکی به مسح کېدا ترمذی شریف کې مې درته ویلو دا بعض ائمه او رایم دار چې په پټکی مسح کېږي چې اهل بدعت او د اهل شرک په شان نه تړلې چې مسلمانانو په شان تړلې منګ وای په پټکی مسح نه کېږي ځکه خدای وای ومسحوا برؤوسکم په سرونو مسح وکړو پټکی سر نه دی صحیح ده مسح په سر کې منګ وای چې پټ دې دا معنا ده چې پټکی په سر او مقدار مفروض مسح وکړو پټکی سم کو دای معنا ده علی امامتی پټکی وو او مسح الخف دغه مسح د سر وکړه دای مطلب یادار چې مسح په سر کړي و پټکی سماو راوی نه وهم شوی د پټکی ولید چې سمای نو دغه خیال چې مسح علی الامام یو دیم جواب دا چې مسح علی الامام مخ کې و په تورې کپره خودلې شو منسوخ شو تابعو معمرون عن یحیی نبی سلمان امرن رایت النبی صلی الله علیه وسلم. دلته په دې سند کې خو دغه روایت کوي اوزاعی روایت کوي د یحیی او د دې مطابق د معمر عن یحیی نبی سلمان امرن نو د اوزاعی او د معمر په روایت کې فرق دی سند کې هغه در چې د اوزاعی روایت کې د ابو سلمہ د عمرو ابن امیہ په مند کې فرق شته چې جعفر واسطه شته چې جعفر ابن عمر دی او د معمر په سند کې نشته الکه معمر روایت کوي د چانه د یحیی هغه د ابو سلمہ او هغه د عمر نه روایت کوي جعفر واسطه په کې مند کې نشته. باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان بعد په بیان د دې کې چې کله د اخیری کې مسال الخفین به ال کوي چې خپې په موضوع کې نه نباسي او دا پاکي معنا دا چې او دس وکي او خپې وچی شي بیا موضوع کې نه نباسي نو الا په مسکای الا وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن ابي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. دا مغیره ابن شعبہ روایت ده وای زد نبی صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دا د غزوه تبوک سفرو فاهویت لينزع خفيه ما قصو که چې دغه موضوع با سمخپی مې او به مې ورا چولې چخپی وینځما فقال دعهما لا تلبريك دا پاین ادخلتو ما دا نبی سری پاک کې په مساله ما یعنی او داس مې کړه او بیا به کې خپل نبی ستې دینو ما سپې کوم الله مناسبت حدیث د باب سره واضح ده.
واه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زيد عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. باب د بیان دا غچا کی چې او دس نه کوي مگر د ګړې د غوښینا د ګډ د غوښینا او دس نه کوي او د ستونه ستو د ګډ د غوښینا او دس نه کوي. الکه تاسو په پوښتنه مطلب دا دی چې امام بخاری دا ثابتای چې وضو مما مست النار نستا خدا باب الوضو مما مست النار مختصر مناقض نه کوګه دی مناقض کا باب من لم يتوضا من الله مشات والسويق ولي ځکه که وضو مما مست النار ویلې و چې اور سره ګرم شوی باغی او داس نشته نه وب کې وخ خمراتلا او حال دار چې امام بخاری د دې قائل د چې وخ د غوخ نه باو داس کې دا ضروری دی د لحم الابل نه درسته د وضو قائل دی نو ځکه عنوان باب من لم يتوضا من لحم الشات والسويق کې خو سويق ستو ته وایي ستو په ځای دا په اور باندې پخښوي ته بوړو په اور پخښوي تاسو په خبره پوه شئ کې په پوه نشئ. واکل ابو بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم فلم يتوضا ابو بکر او عثمان او علی رضی الله عنهم وخو فرلا او دسیونک لحم الشات مراد دی او دسیونک معلومه چې او دستی ضروری نه دی. ابي قال حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل کته پشاتن نبی اسلام د ګډو ورون وخړو نو ولې ثم صلى بیا منځ کوله مې توزع او دسونه الله قال حدثنا ابن كير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني جابر بن عمرو بن اميه ان ابا واخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام ولید يحتز من کته پشاتن چې غوخرا شوکئی من کته پشاتن د ولی د ګډ نه ولا دې تویې اخریزه د دې خپل دلته لاس لګيږي کنه د لاس دی اخریزي ته ولې وای نه د دې نه غوخه په چاړې راشي شو کوله يحتز چاړې را کټ کول ته وای او ينحسو دې ته وای چې بغاخونه په خپل را کټ کټ فدعي الى الصلاه بلنا ورکړه سمانځتا فلق السکینه چاړې واچوله په صلی منځو کولم يتوضا ودسونه کړه مناسبت د باب سره وایي خود سویق ذکر پکې ونش باب کې خود سویق ذکر وکړه باب من لم يتوضا من لم يشات وسویق او حدیث کې را نقله الکه جواب دار چې د ترجمه الباب کې منګه تعمیم وکړه باب من لم يتوضا من لم يشات وسویق دې څه مطلب دی چوزو مما مست النار نه دی ضروری سویقم پکې داخل شو ځکه چې مما مست النار وخه مما مست النار دا او دس پکې نشته نو سویقم مما مست النار دی او دس پکې نشته. باج وای چې دا بل مولانا زکریا رحمه الله وای چې دا بل باب چې روس روان دی باب مزمزه من السویق ولم يتوضا باب د بیان دا چا کې چې مزمزه و کې د ستونه او دسونه کې ستوخه په غاخونو کې خلی کړه او چې منظر ازي بس بخلي وبا چې او مزمزه و کې خلاص صفا کې بس لاړ شي او دسونه کې وای دا باب در باب دی چې ده باب در باب دی یعنی دا باب په مخ کې دا ترجمه تر باب مخ کې ترجمه تر باب کې شامل ده نو التخذ سدس دی اصل کې باب من يتوضا من لحم الشاة والسويق ومن مزمز من السويق ولم يتوضا الکه دا دواړه بابونه بګویا کې یو باب نو بیا په دې باب من مزمز من السويق کې دلته د ګډ د واخې ذکر کړی دی حال دار چې په باب ترجمه تر باب کې خود ګډ د واخې ذکر نشته کړه نو چې باب در باب شي ټول اشکالات ختمي فلم يلق الا بالسويق
قال حدثنا ابو قال اخبرنا الدموي قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا وصلى ولم يتوضا. سوید ابن نعمان خبر ورکړي چې د نبی اسلام سره وته د خیبر په کال تر دې پورې چې صحابه مقام ته ورسېد. صحابه مقام وهي ادنا خیبر دا نږدې د خیبر. صلی الله علیه وسلم جګر مونږو سمدا بل ازواج بیا توخیر او لکه چا سره چې صحیح راوړي چې شریک وکړو ځکه ډوډۍ باندې اسلام شریک کړه. فلم یوت الا بالسوی را نه وړي شو مگر سوی قوار چا سره ستوګان او نوري سم او میرا بی امر او شپدی پسوری لاند شو ستوګان لاند کړه. پاکل رسول الله اسلام واکلنا منګه مخړو نبی سم قام الى مغرب بیا ما خام انزل فاتر په مزمز او مزمزنا لای وینځل او منګه وین ثم صلى ولم يتوضا بیا منځو کو د سینک ونه باب سره مناسبت واضح شکره الله. وبي قال حدثنا ازبق قال حدثنا قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونه عن النبي زام اكل عند ميمونه و النبي زام دي سره وخړو کته پن ولې د ګډ ثم صلى ولم يتوضا. الکه دا خو د باب سره مناسب نه دی ځکه باب کې خو د سوي خو ذکر دی. جواب دا چې باب در باب شنو دا یو ترجمه شنو دا الته پکې وکړه باب من لم يتوضا من الله من سات نبي اب مناسبت راشي. چا ویلی دی دا خطا شوی او چا ویلی ناسخین خطا شوی دی نو د دې نه دا خطا چې دا باب در باب الله. باب الهي والموضوع من اللبن وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. باب هل یمزمز من اللبن آیا خلو وینځل کیږي مزمزه کیږي د پيونا پيو کوم د سومت ته ورواله د دینه به مزمزه کیږي په دغه کې خود د سومت نشته په ستو کې دا غینه مزمزه کیږي دینه بم کیږي او د دینه مزمزه پکار او ضروری نه ده. ابي قال هي هم قال وقتيبة قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم شرب لبنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پي وسکلی فمزمزا خدای وینځه وقال وی فرمای ان له دسما یقینا دی پي ورواله د خدای وینځل دی پکار. نو باب سره مناسبت تابعه یونس و صالح ابن کیسان انی زهری او قیل روایت کړه په دې سند کې د ابن شهاب زهری نه او یونس او صالح ابن کیسان دای متابع دي د زهری نه او قیل متابع شو او یونس او صالح ابن کیسان متابع شو او زهری مدار سند. باب الوضو من النوم باب د بیان دا ودس کولو کې د خوب نه ومن لم يرى من الناسه والناسته او باب د بیان دا چا کې 14 ضروري نه غني دی وی جټکه او د دوه جټکو نه والخفقه او د خفقین وضو نه غني مل دای وضو ان مقول لم یراد الک ناسا و ناستن جټکی ته وای چې سره راو ورچی او یا دکاو خوري او خفقه د سر خدغه ته وای د شي سر درون شي دې ته خفقه وای الک په پوي دا باب ذکر کوي ناقص د وضو ذکر کوي چې نوم ناقص د وضو دی او کنه د ذکر په خانه اختلاف را روان دی. ترمذی شریف کې مونږ ویلو سو کوئی چې نوم ثقيل ناقص دی او نوې خفيف نه دی او سو کوئی چې د ناشته والا خوب ناقص نه دی د ولاړې دی او سوک سوي او سوک سوي مختلف خبرې پکې کوي. پچې زمونږ د احناف په مذهب دا دی چې خوب د مانځه په طریقه د قیدې په طریقه یا د رکوع په طریقه یا د سجدې په طریقه دا ناقص د وضو نه دی یا قیاما دا ناقص د وضو نه دی او دین علاوه مستجعا مستلقیا مستندن دا درې خوبونه ناقص دي. مستجعا چې ډډې لګولي او مستندن چې سله ټیک لګولې او مستلقیان چې ستونی ستا خو دی نه دا
خوب ولی چې حدیث کې علت ذکر ده چې وکاح الصح العینان سرتړونه د کوناټو سترګې دي چې سترګې پټې شي استرخت مفاصله جوړونه دې سشي نو بیا احتمال شته چې صدر نوځي توهم د خروج نجاست ده لہذا وېدا ناقض وجود دا حدیث کې زمونږ د علت ذکر شوی بهر تقدیر دا خبره ذکر شوی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى چې کله جټکا راشي په یو ستاسو د منځ کوي ودې دي شي تر دې پورې چې دنه خوب لاړ شي ځکه یو ستاسو چې کله منځو کې او د باندې جټکې راځي دی نه پوهېږي لعله یستغفرو شاید چې دی ځان له د خدای نه بخښنه غواړي په یسب نفسه ځان له به کنځلې کوي ځکه خوب ورځي خوب کې خبرې ښې نه یي که الله وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعست في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقول کله چې سړي باندې جټکې راځي د خوب په مانځه کې نو وده دي شي تر دې پورې چې دی پوه شي چې دی څه وایي چې خوب یې پوره شي دماغ برابر شي نو بیا به دی پوه شي چې دی څه وایي تاسو یقین وکړئ چې خوب سره سړي کې یو نوی طاقت پیدا شي کم طاقت چې کار سره د سړي نه زایله شوی د لاس کار سره یا دماغي دا سبق چې موږ تاسو وایي دا دماغي کار دی دې باندې سړی چې تاسو که ستړي سبق نه وروسته ستړي نه شوئ نو دا د دې دلیل دی چې تاسو سبق له نه یې متوجه چې ذهن متوجه کې سبق ته دا سړی ډېر ستړی کوي او بیا قیلوله سړی لږه وکړي نو سړي کې یو نوی حرکت او یو نوی جوش پیدا شي بدن تازه شي او چې خوب دې نه کړی هېڅ هم مزه نه درکوي نه خوراک مزه کوي تاسو یقین وکړئ نه چا سره ګپ سپي کوه تاسو په عوامو خدا ته ټیم نه معلوم خمقلي بعضې خمقلي خمقل دا چې خوب ټیم کې راشي هغه خو د کېږي نه که نه هغه ټوله ورځ دا دی هغه دی او بس دا کارونه کوي او پیسې وګټه دکان کې ټوله ورځ ناست او د کېږي د ورځې نه او راشي بیا وایي چې دی به هم نه وده کېږي د جمعې په ورځ ما مانځله ځان جوړ کړی او یو دوه خمقل راغله تاسو یقین وکړئ طالبه مولا له خو به ووایي چې لږ به وده شو طالبه مولا له سره به بې تکلفه عوامو له خو نه شي ویلی هو ورځې څوک وده کېږي تاسو یقین وکړئ ما بس د سترګې به مې پټ هم کړې مل چې پوه شي چې ووایي چې تا له خوب درځي خو بس داسې پنځه بجې لاړله پنځمې بجې زمونږ جمع او د دې جمع تیاری به وکړو موږ به کور کې جمع وکړو مل صحیح ده خدای مل ښه کړه نو تاسو یقین وکړئ چې خوب اگر که نیمه ګنټه وي یوه ګنټه یا نیمه ګنټه یا درې پاوه زه چې راویښ شم زه ما دنیا خوب کړی دی هغه ایله ګنټه پوره شوې دومره ډېر خوب خو نه کېږي خو دا دی چې سړي ته یو سکون یو آرام میلاو شي دماغ پکې آرام شي باب الوضو من غیر حدثین باب د په بیان د اوداسه کې بغیر د بیا اوداسه نه سړی بیا اوداسه نه یو تازه اودس کوي دا جایز دی او دا مستحب دی او دا ښه کار دی ضروري نه دی غلا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عدي قال سمعت انس رضي الله عنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باودس کاوه عند کل صلات هر مانځه ته اول وخت کې په نبی علیہ السلام دا ضروری او واجب او چر مانځه ته باودس کوي قلت کیف کنتم تصنعون تاسو څنګه کوئ قال یجزی احدنا الوضو کافی کیږي زمنګ نه یو او 10 معلوم یحدث چې مونږ کې څوک بیا اودس نشي چې بیا اودس شوی نه دا یې پرم دا یو او 10 مونږ لا کافی کیږي الله کتا سے به پوښي واه وبه قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني زهير بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى اذا كنا بصلاه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤت الا بالسبيل فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب
مکه حدیث دی. سوید ابن نعمان وایي موږ د نبی علیه السلام سره د خیبر په کال ووتو، تر دې چې صحابه مقام ته ورسېدلو نبی علیه السلام د مازدیګر لمونځ وکړو. چې کله لمونځ وکړو دعا بلاتمه خوراکونه راووته، فلم یوتا الا بالسویق فاکلنا وشربنا، موږ سویق وخوړو اوبه هم ورپسې وڅښې. ثم قام النبي صلی الله علیه وسلم المغرب فمزمز ثم صلى على المغرب ولم يتوضا، نو یو داسې ونه نو په یو اودس باندې دوه منځونه وکړو. ګورئ دا مخکې خو چې نبی علیه السلام بار منځل اودس کاو، دا د اول وخت خبرې وي، بیا وروسته راغلی چې امت دپاره اساني راشي. باب من الکبائر الله یستتر من بوله، دا د غټو ګناهونو نه دی چې سړی د میتیازو نه ځان نه ساتي. لا یستترو بعضې لا یستنزهو راغلی دی، ځان نه ساتي. لا یستترو څه معنا ده؟ د ځان او د تشو میتیازو په منځ کې پرده نه اچوي، پرده نه اچوي دا معنا ده. لکه په پرده سړی د ضررناک شي نه بچ کېږي، همدارنګې د تشو میتیازو د څاڅکو نه ځان بچ کړي. د کبایرو نه دا دي الله یستتر چې سړی ځان نه ساتي من بولی د خپلو میتیازو. من البول ونه ویلې من بوله ویلې، اشاره دې خبرې ته وکړه چې امام بخاري رایه ده چې بول د ما یوکلو لحمه طاهر دي، دا اختلاف هلته تېر شوی. هلکه پې پوه چې بول د ما یوکلو لحمه ته پاک کوئ که نه. او من الکبائر دا خبر مقدم دی. وان لا یستتر من بوله دا په تاویل د مصدر سره مبتدا مؤخره. ومن الکبائر ځکه ویل چې بعضې ملایانو دې ته صغایر ویلی دي، دی وایي نه صغیره نه ده کبیره ده. هغه بعضې ملایانو چې ورته صغیره ویلی دي هغه ورته ولې صغیره ویلي؟ ځکه حدیث کې راځي وما یعذبان فی کبیر، په غټو ګناه کې دې ته عذاب نه ورکول کېږي کبیره کې. وروسته راځي که وایي هغه حدیث کې دي چې دا کبیره نه ده نو صغیره شوه. امام بخاري وایي نه دا کبیره ده. وما یعذبان فی کبیر دا معنا ده چې د دې نه ځان بچ کول ګران کار نه دی. کبیرین معنا ګناه کبیره نه، یعنی ځان بچ کول ته درون کار نه دی، دا معنا. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه يوم مكه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال فلا كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بتميمته، ثم دعا بجريره فكسرها عن كسرته فوضع على كل قبر منهما كسره، فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا. ابن عباس رحمه فرمایي چې نبی علیه السلام تېرېده په یو باغ د باغونو د مدینې نه یا د مکې نه، پس سمع صوت انسانین، د دوه انسانانو اواز یې واورېد یعذبان فی قبورهما چې دوی ته عذاب قبرونو کې ورکول کېږي. دا نبی علیه السلام د کشف په ذریعه یا د الهام په ذریعه یې ښکاره شو، خدای ورته ښکاره د قبر حالات چې چاته ښکاره شي دې ته کشف القبور وایي، او د بل چا د سینې حالات د زړه حالات درته خدای ښکاره کړي دې ته کشف الصدور وایي. کشف القبور او کشف الصدور دواړه ممکن دي او واقع دي په اخبار او احادو سره، لہذا ظنی دي، مفید د علم نه دي. کېدای شي ممکنه ده ځکه چې د وقوع مستلزمه محال لره نه ده، او د کم شي وقوع چې مستلزمه محال لره نه هغه څه ممکني. هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي. بزرګان یې هغوی مقبرې ته لاړ شي د قبر حالات ورته خدای منکشف کړي، خلک ورته وښیي چې دی په کم حالت کې، دې ته کشف وایي. دا د ده څه علم نه دی، دا علم غیب نه دی، بلې علم غیب دې ته وایي چې بغیر د واسطې نه وي، دا خو په واسطې د کشف سره دی که نه. یا بزرگ سره مخامخ شي او ستا زړه کیفیت بیان کړي، دا ستا زړه نه خو څوک نه خبرېږي ځکه عالم هم بذات صدور خو خدای دی، الله تعالی ورته کشف وکړي، حالات ورته ښکاره کړي، یو څه ناڅه حالات ورته خدای ښکاره کړي، دې ته کشف الصدور وایي. دا کشف القبور او کشف الصدور دواړه کېدای شي، ځکه به وایي خلک وایي بزرګان چې کوم دي جواسیس القلوب، د زړونو جاسوسان دي. هلکه تاسو په خبره پوه شئ چې د عالمانو سره کښېنئ نو د خولې خیال به کوې چې غلطه خبره درنه ونیسي.
او د عوامو سره چې کینې نو د مجلس خیال بساتې د ناستې ځکه ستا د ناستې نه پورې بیا خاندي او د بزرګانو سره چې کینې نو د زړه خیال بساتې چې زړه دې غلط نه وي د زړه قبله به درسته کړي نو دوی ته عذاب ورکول نبی علیہ السلام ته دا ښکاره شو چې دوی ته عذاب ورکول کېده په قبرونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یعذبان دوی ته عذاب ورکول کېږي وما یعذبان فی کبیر دوی ته عذاب نه ورکول کېږي څه داسې غټ کار کې فی کبیر دا معنا نه ده چې ګناه کبیره نه ده لکه بعضې عالمانو چې دا فهم کړي بلکې فی کبیر دا معنا چې دومره غټه خبره نه چې سړی دې ځان نشي ساتلی دا دواړه کارونه داسې دي چې سړی دې ځان ساتلی ثم قال بلا ولنا کان احدهما لا یستتر من بولی یا او چې ځان به نه ساته د خپلو تشو امتیازونه به ځان ساته زمونږ طالبان تشو امتیازونه ځان نه ساتي درز تشناب ته ننوځي او درز ترې راوځي اولته امتیاز یې وچې او په اوبو باندې چې کوم دی دا امتیازو ځای وینځي هلته بیا چې راځي څاڅکي ترې رابهیږي دی خو وایي چې دغه اوبه دي که نه او هغه د امتیازو څاڅکي هلکه نو چې ښه دا ده چې سړی ننوځي ټوشي پیپر استعمال کړي ښه ځان وسنډي دا وسنډي ښه کوشش وکړي چې اسم پاتې نه شو فقه کتابونو کې لیکلي دي حتی لا یبقى فی قصیب الذکر شیء هلکه دومره کوشش وکړي چې اس څاڅکی باطل شي ښه مبالغه پکې وکړي بیا دې استنجا بالماء وکړي بیا دې راولي تاسې امامانو دپاره خو ډېره ضروري ده لیاقت امیر صاحب امامانو دپاره مبالغه ډېره ضروري ده ټولو دپاره ضروري ده امامانو دپاره ډېر ځکه د خلکو منظونه موږ تاسو سره تړلي دي اودس کې به ډېر احتیاط کوو وکان الاخر دا بل یمشي بالنمیمة ده به تک او په چغلخورۍ سره چغلخوري دې ته وایي چې د یوه خبره بل ته رسوي د په غرض د افساد سره غرض یې پکې څه افساد فساد خورول دې ته نمیمه وایي ثم دعا بجریدة بیا یو کجوري څانګه راوغوته په کسرها کسرتین فوضع علی کل قبر منهما کسرة په هر قبر یوه ټوټه کېښوده فقیل یا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله شاید چې ان یخفف عنهما تخفیف وشي د عذاب به دوی ته ما لم ییبسا تر څو چې دا نه وشي دا معذبان چې وو دا کافرانو که مسلمانانو دواړه روایتونه شته یو دا چې دا مسلمانانو او بل دا چې دا کافرانو بس درود شریف اللهم صل علی